اوس په دې سوچ کې دی چې الله ما خو 3 شپې صدقه وکړله، اول ځل چې مې وکړله نو غل ډاکوله لاړه، په 2 شپه چې مې وکړه نو زناکارې بدکارې ښځې له لاړه، په 3 شپه مې صدقه وکړله نو هغه غني له لاړه، مالدار له لاړه، هغې چا له لاړه چې په هغه باندې سره صدقه کېده نه. په دې سوچ کې دی خفګان کې دی چې الله دا ولې اوده شو. په دې سوچ کې چې اوده شو یو غیبي آواز ورته په خوب کې وشو چې ای پلان کیا تا 3 شپې صدقه کړې ده او 3 واړو شپو کې درنه ما قبوله کړې ده، په دې 3 واړو شپو کې درنه ما دا صدقه قبوله کړې، ته خفه کېږه ما قبوله کړې ده دا صدقه. او نتیجه به یې وي دا روزي چې کومه صدقه ته غل ورکړې وه ستا په دې صدقې په برکت سره به هغه الله د غلا نه منع کړي، د دې صدقې په برکت سره به الله هغه د غلا نه منع کوي. او د 2مې صدقې نتیجه به دا روزي چې کومه بدکاره ښځه وه ستا د دې اخلاص ته وجې نه چې تا په خالص نیت دا پیسې ورکړې وي الله به دغه ښځه د بدکارۍ نه منع کوي، دې ته به دا توفیق نصیب کیږي. لکه بخاری شریف کې حدیث مبارک دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو سړی یو ورځ اراده وکړه چې یاره زه به نن شپه صدقه کومه، خو د شپې ځکه کومه چې زما نه بلکل څوک خبر نه شي، د شپې په تیاره کې به زه صدقه کوم، بلکل د الله د رضا دپاره کومه، په تور تم کې کومه چې یو تن را باندې خبر نه شي صدقه به کومه. شپه شوله د پیسې راواغستې د کوره ووتو، چې د کوره ووتو یو سړی ولیدو په تیاره کې چې یاره ډېر ښایسته حاله دته معلوم شو، ډېر غریب دته معلوم شو، بس پیسې هغه له په لاس کې کېښودې غلي لاړ دی، لاړو شپه وه بس پوره یې ونه پېژندو. سار خبر شو هغې سړي به ذکر کړی هر څنګه چې یاره ما د بېګا چا پیسې را کړي دي ګوره چې څوک دا به څوک و، ده چې معلومات وکړه غل و، ده دا صدقه غل ورکړې وه، ده خو نه پېژنده په تیاره کې و، بس ده ورله په لاس کې پیسې کېښودې. سړي ورسه ذکر کړی چې یاره ما له خو چا پیسې بېګا را کړي دي، ده چې معلومات وکړه سړی خو غل دی خو په غلاګانو پسې ګرځي. ده وی الله په دې باندې ستا لاک لاک شکر دی چې زما نه خو دې صدقه قبول کړه اگر چې غل لاړه، اگر چې زما صدقه غل د پاره لاړه، خو الله دې باندې شکر دی چې زما نه خو دې واغسته، خو زه غل لتلې ده وی نن شپه به دا صدقه ورکومه چې سم سړي له لاړه شي، سم انسان له لاړه شي. بیا د شپې ووته پیسې راواغستې په دې نیت باندې چې په تور تم توره تیاره کې به صدقه کومه. بس یوه بوډۍ ولیده چې په لاره کې ناسته ده، ده پې دا زنانه ده او په لاره کې ناسته ده، نو د ده دا خیال و چې دا به چېرته غریبه ښځه یې ځکه په دې لاره کې ناسته ده، بس ده وي چې راشه دې نه بل څوک مستحق نشته دی، دا غریبه ښځه ده په لاره کې ناسته ده، راشه دې له یې ورکړه. پیسې هغې له ورکړي. سر بیا خبر خور شو، معلومات وشو چې هغه خو فاحشه ښځه وه او بدکاره ښځه وه، بدکارو له د شپې روزي راوتې وه، بدکارۍ په انتظار کې ناسته وه. د بیا وی الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما نه دې دا صدقه قبول کړه، اگر چې فاحشې له لاړه، اگر چې بدکارې ښځې له لاړه، الله تا خو رانه قبول کړه که نه. خو وی زه نن شپه به صدقه وکړم چې چېرته سم انسان له خو لاړی شي. په 3مه شپه بیا راووتو، پیسې راغستې دي، بیا یو سړی ولیده، ده پې خپل ګمان وکړه چې بس هم دا غریب دی، بس هغه له یې پیسې ورکړې. پیسې ورکړې، سهار سړي ذکر وکړه یاره بېګا راله چا پیسې راکړې، ده چې وپېژنده خو ځان له لکپتي و، مالداره سړی و، غني و، ځان له مالدار و، په هغه باندې اړو خیرات کېده نه. ده وی الله ستا په دې هم شکر دی چې زما نه دې قبول کړه اگر چې مالدار له لاړه. اوس په دې سوچ کې دی چې الله ما خو 3 شپې صدقه وکړله، اول ځل چې مې وکړله نو غل ډاکوله لاړه، په 2مه شپه چې مې وکړه نو زناکارې بدکارې ښځې له لاړه، په 3مه شپه مې صدقه وکړله نو هغه غني له لاړه، مالدار له لاړه، هغې چا له لاړه چې په هغه باندې سره صدقه کېده نه.
په دې سوچ کې د خفګان کې دی چې الله دا ولې اوده شو په دې سوچ کې چې اوده شو یو غیبي آواز ورته په خوب کې وشو چې ای پلان کیا تا 3 شپې صدقه کړې ده او 3 وړو شپو کې درنه ما قبوله کړې ده په دې 3 وړو شپو کې درنه ما دا صدقه قبوله کړې ته خفه کېږه ما قبوله کړې ده دا صدقه او نتیجه به یې وي دا روزي چې کومه صدقه ته غل ورکړې وه ستا په دې صدقې په برکت سره به هغه الله د غلا نه منع کړي د دې صدقې په برکت سره به الله هغه د غلا نه منع کوي او د دویمې صدقې نتیجه به دا روزي چې کومه بدکاره ښځه وه ستا د دې اخلاص ته وجې نه چې تا په خالص نیت دا پیسې ورکړې وي الله به دغه ښځه د بدکارۍ نه منع کوي دې ته به دا توفیق نصیب کیږي او دا درېمې صدقې نتیجه به دا روزي چې اگر چې تا یو مالدار له ورکړه او غني له ورکړه خو د هغې نتیجه به دا وي چې دا مالدار به هم صدقه شروع کړي دی به مو چېرې ده صدقه ورکوله خو ده سره پیسې وي په خالص نیت راوتې و نو دا پیسې خو زما سره هم دي زه خو هم مالدار یم نو زه ولې صدقه نه ورکوم نو الله به د ده په زړه کې هم دا ورواچي چې دی صدقې شروع کړي ګوره نیت خالص و خالص نیت خالص و نیت خالص که مونږ تاسو یې مونږ به وایو چې مړه دا ولې داسې په مصیبت سره ګوره چې دا پیسې مې حرامې دي کو خو چې صدقه ورکوم نو غلط ځای ته ځي خو صدقه ورکوم نو غلط ځای ته ځي چې دا په ما کې څه چل دی نه هغه په 3 وړو حالتو باندې څه ادا کو شکر یې ویستو چې الله ستا په دې شکر دی چې زما نه خو دې صدقه قبول کړه او کوس اخو هر چاله لاړه زما نه خو دې واغسته الله وی ستا په دې شکر ګزارۍ باندې او ستا په دې اخلاص باندې الله به د دې 3 وړو ژوند بدلی نو په عمل کې نیت خالص ساتل چې کوم عمل کوي نیت خالص ساته الله به په ډېرې ښې ثمرې او ډېرې ښې نتیجې مرتب کوي ډېرې ښه نتیجې به ستا د دې عمل نه روزي مونږ نتیجه ولې نه نو د خپلو اعمالو مونږ ته ثمره د خپلو اعمالو ولې نه میلاویږي وجه دا ده چې نیت کې فرق نیت چې د خالص و ستا د صدقه به بد ځای ته په ظاهره کې لاړه شي خو نتیجه به ښه روزي نو یو په حدیث مبارک کې څه راځي چې صدقتون جاریه صدقه جاریه دا داسې شی دی چې پس د مرګ هم انسان ته د دې ثوابونه میلاویږي خو ما درته وي چې څه پکې وي نیت پکې څه وي خالص وي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ولد صالح يدعو له نیکمل بچه صالح بچه انسان د خپل بچی تربیت داسې کړي په خپل ژوندانه باندې قرآن ورته ښودلی دی حدیث ورته ښودلی دی علم ورته ښودلی دی منځ ورته ښودلی دی په منځ باندې ودرولی دی د دین سره د علماو سره ولا ربط جوړ کړی دی داسې بچی چې درنه پاتې شو دا بچی ستا دپاره صدقه جاریه ده پلار په قبر کې پروت دی په تیرو کې پروت دی دا بچی قرآن راواخلي دی وی الف لام میم دی بچی ته 10 نیکۍ میلاو شوي پلار ته په لحد کې 10 نیکۍ میلاو شوي دا بچی د پلار دپاره صدقه جاریه ده دا بچی دی چې کله مونځ وکړي دی لاس اوچت کړي الله زما پلار وبخه الله زما مور وبخه الله زما نیکونه وبخه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو انسان د بل رشتہ دار دپاره چې مړ وي او هغه دپاره دعا غواړي یو رشتہ دار دې مړ دی او ته ورله دعا غواړي پلار دې مړ دی مور دې مړه ده نیکه دې مړ دی تا لاس اوچت کړه الله زما پلار وبخه الله مغفرت ورته نصیب کا مور مې وبخه الله مغفرت ورته نصیب کا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې انسان دا دعا فرشتي واخلي او دغه مړي ته بطور ډالۍ او تحفه پیش کی چې ستا دپاره پلان کې سړی د مغفرت دعا وغوښته دا ډالۍ ته قبوله کا بچی دی د خپل پلار دپاره دعا غواړي الله زما پلار ته مغفرت نصیب کا الله زما پلار وبخه الله زما مور وبخه د ده دا دعا
فرشتې واخلي او د مور ته یې ورسوي او د پلار ته یې ورسوي تا ته ستا بچي ډالۍ رالېږلې ده تا ته ستا بچي ډالۍ رالېږلې ده هغې خوشحاله شي د دې خپل بچي په دې ډالۍ باندې ولد صالح يدعو له نیکمل بچی چې د مور او پلار د پاره څه غواړي دعاګانې غواړي پس د مرګه کله چې درنه وي مور او پلار خپه مړه دي اوس په لاس څه نه راځي اخو تلي د دنیا نه ته به یې څنګه رضا کوې خو لاړه د دنیا نه وایي د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړه تا به الله په هغې بچو کې ولیکي د کم بچي نه چې مور او پلار رضا وي د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړه که مور او پلار درنه خفه تلي الله بړي سبا په هغې بچو کې ولیکي د کم بچي نه چې مور او پلار رضا وي ځکه چې ته د مور او پلار دپاره د مغفرت دعاګانې غواړې نو دا دعاګانې هغې ته پیش کېږي هلته ستا په دې مور او ستا په دې پلار باندې پیش کېږي دا ډالۍ نو هغې ستا نه خوشحالېږي نو چې کله ستا نه خوشحاله شي هغې تا ته بښنه کوي بیا تا ته بښنه کوي ما ته هغه زما بچی ډالۍ رالېږي تحفې د مغفرت رالېږي ولد صالح يدعو له نیکمل بچی چې د مور او پلار دپاره څه غواړي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی فضل العالم على العابد كفضلی على ادناکم نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی وی د عالم فضیلت پا عابد باندې داسې دی یو انسان داسې دی چې علم یې کړی دی او دویم انسان هغه دی چې هغه عبادت گزار دی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی وی د عالم فضیلت پا عابد باندې داسې دی کفضلی علی ادناکم لکه زما فضیلت چې په یو عام صحابي باندې څنګه دی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی وی د عالم فضیلت فعابد باندې داسې دی لکه د سپګمۍ فضیلت په ټولو ستورو باندې چې څنګه دی کفضل القمر علی سائر الکواکب لکه د سپګمۍ فضیلت چې څنګه په ستورو باندې دی داسې د عالم فضیلت په عابد باندې هم دی علماو ته الله تبارک وتعالی لوی مقام ورکړی دی لوی مرتبه ورکړی ده ځکه دا د دین اسلام محافظین دي دا د دین اسلام حفاظت کوونکي دي دا د دین اسلام چوکیداران دي حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی ویو انسان د کور نه اوتو په دې نیت باندې چې هغه د قرآن علم ازده کی د احادیث مبارکو علم ازده کی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی دی انسان ته وی عزت د علم په لار باندې او ما درته د جنت لار آسان کړه زه د جنت په دروازو باندې داخل شه حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی کم انسان چې د علم د ازده کولو د پاره د کور نه اوتو الله تبارک و تعالی فرشتو ته او فرمائی اے فرشتو د دې انسان د خپو د قدمونو د لاندې تاسو خپل وزر خوري کوي بیا حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی وی د دې انسان د پاره په اسمان کې فرشتي په هوا کې مارغان په سړو کې میږیان او په اوبو کې میان د دې انسان د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي فرشتي وایي میان وایي میږیان وایي مارغان وایي الله دا انسان ستا د کتاب د ازده کولو د پاره د کور نه روان شو الله ته ورته مغفرت نصیب کا
دیو جن حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی علم چې د علم دا د پیغمبرانو وراثت ته د پیغمبر نه په میراث کې درهم نه دی پاتې شوی دینار نه دی پاتې شوی جیداد نه دی پاتې شوی د پیغمبر نه په میراث کې صرف علم پاتې شوی دی تدیو جن حدیث مبارک کے راضی چاچی علم ازدکو دا د پیغمبر وارث او گرزیدو العلماء ورثة الانبیاء د پیغمبرانو میراث واغس او د پیغمبرانو میراث علم نو خپل بچی دا علم تکین وی چې دا س ازدکی دا پس باندې فوشی دا طالبان د مدرسو دا مونږ ته داسې کمزورې غونته خلک ښکاري دا مونږ ته معمولی غونته کې خلک ښکاري خو دا د الله تبارک وتعالی په دربار کې ډېر لوړ مقام لري ډېره لویه مرتبه لري دا ځمکه چې دا د بادشاه رعایت نه کوي دا د وزیر رعایت نه کوي دا د خان او د ملک رعایت نه کوي د زمانه بادشاہ دی وزیر دی ملک دی نواب دی دا چې دی په دې خاورو کې خودو د ځمکه د لحاظ نه کوي دا نه وي د ځمکه چې زما غېږې ته بادشاہ راغی زما غېږې ته ملک راغی زما غېږې ته وزیر راغی دا ځمکه چې رعایت کوي صرف د دې حافظ قرآن رعایت کوي د دې مدرسې د دې طالب زو تو چې ورته چڼې وایو دا ځمکه د دې رعایت کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا مات حامل القرآن کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالی ځمکې ته وحی وکړي الله تاكل لحمه ځمکې د دې حافظ قرآن غوښې به ته نه خوري په ځمکه باندې الله د حافظ قرآن غوښې حرام کړي دي ځمکې د دې حافظ قرآن غوښې به نه خوري دا معمولی انسان نه دی د ده په سینه کې 6666 آیتونه مبارکه پراته دي د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي الله تاكل لحمه ځمکې د دې حافظ قرآن غوښې به نه خوري ځمکه جواب ورکوي الله تبارک وتعالی ته قالت الارض ځمکه وایي ای وربي ای زما ربه کیف آکل لحمه زب څنګه د غوښې خورما وکلامک فی جوفی د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی ځمکه وایي الله د ده غوښې زه څنګه وخورم د ده په سینه کې خو ستا کلام پروت دی نو زه به د ده غوښې څنګه خورم ځمکه د هیڅ چا لحاظ نه کوي ځمکه د هیڅ چا رعایت نه کوي د بادشاه نه کوي د وزیر نه کوي د ملک نه کوي ځمکه چې رعایت کوي د حافظ قرآن رعایت کوي حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من جاءه الموت هغه انسان چې هغه ته مرګ راشي وهو يطلب العلم په داسې شان کې چې د علم زده کو یو انسان دی او هغه ته مرګ راغی او د طلب د علم کې د قرآن علم زده کو د حدیث علم زده کو حدیث مبارک کې راځي لیحیی به الاسلام علم دې د پاره نه زده کو چې ما ته په امامتي میلو شي علم د معارضو د پاره د جګړو د پاره نه زده کو علم دې د پاره نه زده کو چې زه بل سړی سپک کم او کمزوری کم او ځان پې اوچت ثابت کم علم دې د پاره نه زده کو چې ما ته مو شهرت میلو شي او ما ته مشهورتیا میلو شي او خلک به چې لوی عالم دی او خلک به ما ته کینی او پاسي نه کو علم دې د پاره زده کو چې په علم باندې زه شهرت وګټم مشهور شم پې خلق به چې لوی عالم دی
کو علم دی د دې د پاره ازده کو چې ما ته په دنیا میلو شي د الله د رضا د پاره د علم نه ازده کو د دې عالم متعلق نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی اور د جهنم په عمل عالم باندې ګرمول شي داسې عالم چې په خپل علم باندې عمل نشته دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په داسې عالم به اور د جهنم ګرمولی شي یعنی د ټول نه مخکې به دی ورته غورځولی شي نو حدیث مبارک کې راځي لیحیی به الاسلام علم ازده کو د نور مقصد د پاره نه د نور مطلب د پاره نه صرف اور صرف مقصد او غرض دا چې اسلام په ژوند کم زه په د دین اسلام خدمت وکم زه خلکو ته د الله کتاب ورسوم زه خلکو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکه ورسوم نو د مشکات شریف حدیث مبارک ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فبینه وبین النبیین درجه واحده د دې انسان او د پیغمبرانو په منځ کې به صرف یو درجه فرق مرګ ورته راغی په داسې حالت کې راغی چې د علم زده کو دا طالب العلم په طالبۍ کې شهید شو مړ شو نو د دو او د پیغمبرانو په مابین کې په جنت کې صرف یو درجه فرق مثال فتور پیغمبر ته الله تبارک وتعالی 100 درجه ورکی په جنت کې نو دی طالب العلم تبا یو کم 100 درجه ورکی او دا یو درجه د ته ولی نه ملاویږي ځکه هغه انبیا دي پیغمبران دي او دی پیغمبر نه دی دی به ځکه د پیغمبر نو مقصد دا دی چاته چې په طلب د علم کې مرګ راغی دی به د پیغمبرانو په ګاونډ کې پاتې کېږي دی به د پیغمبر ګاونډي وي مونږ ټولو ته دی الله تبارک وتعالی په داسې حالت کې مرګ راکړي چې مونږ په طلب د علم کې یو علماء لیکلی دي و یو سړی دی او هغه ته دا فتح ولګېده چې زه مړ کېږم دی دې په دې وخت کې کوم عمل وکړي چې په هغه عمل کې دله مرګ راشي او د دنیا نه پکې رخصت شي کوم عمل دی دی وکړي تا ته به څنګه پته لګي کله ناکله ډاکټرانې چوټي کړي که نه یا زه ته پم پوهېږم چې د حالت سخت دی د مرګ دی نو دی په دې ټایم کې کوم عمل شروع کړي چې دی په هغه عمل کې د دنیا نه رخصت شي علماء لیکلي په دې ټایم کې د طالب د علم جوړ شي طالب د علم دی جوړ شي ځان ته دی یو تن کېنئ او هغه ته دی وایي چې ما ته د دین یوه مسله ښیه چې زه یې درنه زده کوم ما ته دین خبرې کوه چې زه درنه زده کوم ما ته احادیث ښایه ما ته یو آیت ترجمه کوه چې زه زده کوم چې ما ته الله په دې حالت کې مرګ راولي چې زه په طلب د علم کې مړ شم نو چې په طلب د علم کې وفات شو او مړ شو نو د چا ګاونډ کې به په جنت کې د پیغمبرانو په ګاونډ کې به وي علم دومره لوی څیز دی دومره لوړ مقام لري دومره لویه مرتبه لري حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حدیث مبارک تے کله چې یو انسان وفات شي د اعمال سلسله ختم شوه کله چې انسان مړ شي د اعمال سلسله څه شوله ختم شوه دا خو مونږ ژوندي یو الحمدلله منظم کو ذکرم کو حجنم کو تلاوتنم کو عمره لم تلشو هر نیک عمل کولی شو چې ژوندي یو خو چې کله مړه شو د اعمالو سلسله څه شوله ختم شوه خو نبی علیه السلام فرمایي الا الثلاث درې اعمال داسې دي چې پس د مرګم انسان ته د هغې ثوابونه میلاویږي یو په هغې کې نبی علیه السلام فرمایي صدقه جاریه صدقه جاریه په خپل ژوندانه باندې جومات رخ کړی دی مدرسه دی رخ کړې ده لاره دی رخ کړې ده کوی دی ایستلی دی او خلک راځي د هغې نه اوبه څښي یا پې اودسونه کوي منځونه کوي ته مړ یې
په قبر کې پروتي، په لحد کې پروتي، په دې جماعت کې، په دې مدرسه کې چې څومره خلک سبقونه وایي تا ته په مفتو کې د هغې ثوابونه در رسي. کوی دې ایستلی دی، خلک د هغې نه اوبه څکي، ته مړ یې په لحد کې پروت یې، خو څوک چې د هغې نه اوبه څکي د هغې ثواب تا ته میلاویږي. یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صدقة جاریه، صدقه جاریه. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی فز د مرګ چې انسان ته د هغې ثواب میلاویږي ولد صالح یدعو له، نیک عمله بچی دی. څه شی دی؟ نیک عمله بچی دی. په خپل ژوندانه باندې د بچي صحیح تربیت ته کړی دی، قرآن دی ورته ښودلی، حدیث دی ورته ښودلی دي. ته په قبر کې پروت یې، دا بچی چې مونځ وکړي دی لاس اوچت کړي وی رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اے رب زما په مور او پلار باندې رحم وکړي څنګه چې په وړوکوالي کې زما تربیت کړی دی. مقصد دا دی الله زما په مور او پلار باندې داسې خفه شه څنګه چې په وړوکوالي کې په ما باندې خفه کېدل. علماو لیکلي وی هیڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی سیوا د هغې بچي نه چې کم بچی د فرض مانځه نه وروستو دا وظیفه 3 پیرې کوي، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. کم بچی چې دا وظیفه د مانځه نه وروستو 3 پیرې کوي ګویا چې دی بچي د مور او پلار حق ادا کو، مور او پلار یې څه کو؟ حق ادا کو. دغه بچی دی دی قرآن را واخلي وی الف لام میم د څو نیکۍ میلاو شي؟ 10 نیکۍ. دی مور او پلار ته په قبر کې په مفتو کې 10 نیکۍ میلاو شي. ولد صالح، نیک عمله بچی، نیک عمله بچی. تا یې تربیت ښه کړی، قرآن دی ورته ښودلی، حدیث دی ورته ښودلی دي. کتابونو یو واقع لیکلی ده، عیسی علیه السلام په لاره باندې تېرېدو، یو قبر واله و چې الله تبارک وتعالی هغې قبر واله ته ډېر سخت عذاب ورکوه په قبر کې. او دا د عیسی علیه السلام معجزه وه، الله تبارک وتعالی به ورته د قبر والو حالت ښودو چې یاره دې قبر کې په دې مړي باندې عذاب دی او که د الله په رحمتونو کې دی. دا حالت په عیسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی ښودو. نو په یو قبر تېرېدو قبر واله ته ډېر سخت عذاب میلاویږي. څه ډېره موده پس عیسی علیه السلام بیا په دغې لاره تېرېدو څه ګوري چې هغه قبر واله د جنت په نعمتونو کې ناست دی، د جنت په باغچو کې ناست دی. عیسی علیه السلام داسې اسمان ته وکتل وی الله لویه بادشاهي دي د څوک درنه تپوس نشي کولی. نو څه موده مخکې په دې ته راتلم دا مړی و دا انسان و چې تا ورته عذاب ورکو، او اوس هغه انسان دی هغه د جنت په نعمتونو کې ناست دی. ستا په هر کار کې حکمت دی، څوک درنه تپوس نشي کولی. الله تبارک وتعالی فورا وحی په عیسی علیه السلام نازل کړه وی ای عیسی ته په دې خبره په تعجب کې پرېوتې چې مخکې ورته عذاب میلاوېده اوس په جنت کې دی، په دې خبره کې په تعجب کې. عیسی علیه السلام وفرمیل وی او الله عیسی واوره دا انسان چې کله مړ کېدو نو دی په خپله دومره نیک عمله انسان نه و، د ده ګناهونه زیات و. نو دا عذاب مې ده ته د ده ګناهونو د وجې نه ورکوو، د ده ګناهونه ډېر زیات و ځکه ورته سزا په قبر کې میلاوېده. وی عیسی خو چې کله دی مړ کېده نو ده د خپلې بیبي په ګېډه باندې بچی پرېښی و. دی مړ شو، د بیبي په ګېډه باندې څه پاتې شو؟ بچی. پس د مرګ هغه هلک پیدا شو، بیا رو لویدو دومره شو چې خبرې زده کړي. وی چې کله خبرې زده کړه او داسې دفوی شو که نه نو مور یې د ګوتې نه ونیو عبادت خانې ته یې د هغې وخت استاز او امام چې و هغلی به وستو او هغه ته یې وي چې ده ته سبق شروع که هغه وخت کې انجیل و چې ده ته سبق شروع کا نو استاد په مسجد کې دی بچی ته شروع کړه وی بچی وایا بسم الله الرحمن الرحیم وی هغه ماشوم په وړو شونډو وی چې بسم الله الرحمن الرحیم وی عیسی مال حیا راځي چې د کم سړي بچی په وړو شونډو زما نوم یادې او زه پلار ته عذاب ورکوم
چې د هغه وړوکې بچی په دې وړو وړو شونډو زما نوم اخلي او زه یې پلار ته عذاب ورکوم وی نن چې د ده بچي وي چې بسم الله وی ما یې د پلار نه عذاب پورته کو ما یې د پلار نه څه پورته کو عذاب پورته کو ولد صالح نیکمله بچی نیکمله بچی چې پس د مرګ مور او پلار ته ثوابونه میلاویږي الله بچی قرآن ختم کو د دې روح قرآن ثواب چې څومره دی بچی ته میلو شو دومره ثواب د مور او پلار ته په قبر کې میلو شو او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي او علم ينتفع به علم چې مولي صاحب په خپل ژوندانه باندې ځان له شاګردان تیار کړي دي چاته قرآن ښودلی دی چاته سپاره ښودلی ده چاته قاعده ښودلی ده چاته احادیث مبارکه ښودلی دي استاد صاحب مولي صاحب مړ دی په قبر کې پروت دی شاګردان په دنیا کې لګیا دي خلکو ته علمونه ښیي د دغې مولي صاحب د دغې استاد صاحب پکې حصه د کم چې په دې قبر کې پروت دی شاګردانو په اعمالو کې د دې عالم د دې مولي صاحب څه ده حصه ده نو او علم ينتفع به علم چې پس د مرګ په هغې سره څه اخیستلی کېږي پیدا اخیستلی کېږي علم دا ډېر لوړ څیز دی دا ډېر قیمتي څیز دی ډېر قیمتي څیز دی الله خلک وی او یاره زه به بچي باندې علم وکم خو خوري به بیا سو زه به بچي باندې علم وکم مدرسې ته به یې بوځم خو خوري به سو ښځه به څنګه ساتي بچي به څنګه ساتي ته داسې دغه راغلی دا ښځه او بچي جوته ساتې نو دا خپله ښځه جوته ساتې نو دا بچي دې جوته ساتې نو دا یې درله الله ساتي دا درله څوک ساتي دا درله الله ساتي او کوم انسان چې د الله د دین خدمت کوي د قرآن خدمت کوي د حدیثو خدمت نه کوي سوال نه پیدا کیږي چې الله دې وږی پاتې کړي عالم به هله وږی پاتې کیږي که نه چې کله د الله خزانې ختم شي او د الله خزانې ختمیږي نه نو عالم وږی پاتې کیږي نه ځکه چې کم انسان د الله د دین خدمت کوي الله به هغه ته څنګه نه ورکوي چې فاسق او فاجر ته یې ورکوي هغه ته به یې څنګه نه ورکوي نو تاسو به درننه پورې دا نه اورېدلي چې پلانکي مولي صاحب د غریبۍ د وجې نه خودکشي وکړه چې تا اورېدلي خو دې په اخبار کې په ټي وي کې په خبرونو کې چې دا خبره تاسو اورېدلي چې پلانکي مولي صاحب د غربت د وجې نه څه وکړه خودکشي وکړه او نور به داسې ډېر خبرونه تاسو ته میلاویږي چا وایي بچي ووجل او ښځه یې ووجل او بیا یې ځان هم ووجې خو د مولي صاحب او د عالم صاحب متعلق په دا خبره تاسو ته مخکې رانه شي حالانکه د مولي صاحب چې زیات نه زیات هی تنخوا وي 10,000 او 15,000 دا د هی تنخوا ده اوچته تنخوا ده مونږ چې ته وویل که تاله څو تنخوا درکړې ما له 15,000 لکه دا خو تاله ډېره غټه تنخوا درکوي یاره مختمم دی جو مالدار دی دا خو تاله ډېره غټه تنخوا درکوي دا غټه تنخوا حسابېږي الله او بیا هم په هغې کې هغه ښکلې تر و تازه دی دا ولې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي تر و تازه دی وي هغه انسان چې زما حدیث مبارک کې واورېد هغه یاد کو او د هغې نه مخکې بل ته ورسه تر و تازه دی وي دغه انسان نو دا مولان احادیث مبارکه په خپل هم یادوي او مخکې نورو ته هم رسوي دی به ټول عمر تر و تازه غوړ او زیړ وي انشاءالله ځکه دا دعا د چا ده د نبی علیه الصلاة والسلام نو دی وی خوري بسو نو د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړئ د خپلو بچو نه حافظان جوړ کړئ عالم له الله ډېر لوی قدر ډېر لوی شان ورکړی حدیث مبارک کې راځي د نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه شوه وی د الله پاکه پیغمبره دوه ورونه دي دا یو ورور چې دا عالم دی او دا بل ورور عابد دی دا یو ورور عالم دی علم یې کړی دی خو صرف فرض مونځ کوي صرف څه کوي فرض مونځ کوي او فرض روجې نیسي او دا بل ورور عابد دی دی د شپې تهجد هم کوي نفلي روجې هم نیسي فرض خو کوي خو نوافل هم کوي نو په دې کې کم یو غوره دی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل عالم پکې غوره دی
څوک پکې غوره دی؟ عالم پکې غوره دی. اوس په ستا په ذهن کې دا سوال راځي چې عالم څنګه غوره شو؟ هغه صرف فرض لمونځ کوي بیا ځان له اوده کېږي خوبونه کوي او کله کله وایي که نه یاره دا مولي صاحب په نفلي روژې نه نیسي. مونږ ته بیان وکړي خو په خپله روژې نه نیسي. مولي صاحب نفلي روژې چې نیسي نو دا 14 کتابونه به ورله بیا څوک پړاوي. هغه چې سهار شروع کړي د ماښامه پورې هغه مسلسل سبقونه وایي نو چې روژه وري او بیا خو به بړستن له خپې ورکړي اوده به شي نو بیا کتاب ویلی شي نو دلته 14 کتابونه هغه پړاوي نو هغه روژه څنګه ونیسي؟ روژې نیسي او فرض منځونه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي وایي دا په دې عابد باندې غوره دی. غوره څنګه غوره دی؟ نبی علیہ السلام فرمایي کفضلی علی ادناکم، لکه څنګه چې زه په تاسو کې په یو ادنا صحابي باندې غوره یم دکه شانتې د عالم رور په دې عابد باندې غوره دی. نو د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړئ، د خپلو بچو نه حافظان جوړ کړئ. دا حفظ د مرګ یوه صدقه جاریه ده او دا هم یاد وساتئ کو چېرته د خپل بچي د صحیح تربیت ونکو، په سمه لار د روان نکو او په دې نشو تماشو په شراب او زیناونو او بدکارو کې د پرېښودو الله دې نه کړي او د دنیا نه لاړې نو څومره ګناهونه چې دی کوي ستا پکې برپور حصه ده. ولې د پلار ذمواري دا ده چې دی به د بچي صحیح تربیت کوي. دا د پلار ذمواري ده. هغه په خپل کوشش وکړه وس یې پې وکړه بیا هم په سمه لار نه شو بیا پې دی ګناهګار نه دی. خو که ده د هغه د کالج غور کړی دی، د یونیورسټۍ فکر یې کړی دی، د هر ځای فکر یې کړی او د دین فکر یې ورله نه دی کړی او دا پلار مړ شو دې بچي ناروا کولی ضرور د ده په ګناهونو کې د دې پلار حصه ده. دا یوازې بچي پیدا کول نه دي، دوی ته قرآن ښودل دي، دوی ته احادیث ښودل دي، د دوی تربیت کول دي. د هر مشر نه به د کشر متعلق تپوس کېږي. الله نو د خپلو بچو ښه تربیت وکړئ او د علماو قدر کوئ، د علماو عزت کوئ. یوسف علیه السلام خوب ولیدو او پلار ته دا خوب وویلو. دی وړوکی دی په دغه ټایم کې ماشوم دی. پلار خوب اینما 11 ستوري او نور او سپوږمۍ دا ماته سجده کوي. نو 11 ستوري یعقوب علیه السلام د ده په خوب پوه شو چې د 11 ستورو نه مراد د ده 11 سرونه دي. ځکه یوسف علیه السلام دا ټول 12 سرونه و، د یعقوب علیه السلام 12 زامن و. دا 10 زامن د مشرۍ خزینه و او دا 2 زامن د کشرۍ خزینه و. چې کله لومبۍ ښځه مړه شوه نو بیا د هغې د خور سره یې نکاح وکړه نو د هغې نه بیا یوسف علیه السلام او بنیامین پیدا شو. نو دوی دواړه د یوې مور نه او دا 10 مشري وروڼه چې دا د بلې مور نه و. دوی 12 زامنو د یعقوب علیه السلام او بیا د 12 واړو اولاد پیدا شوی دی او د هر یو زوی نه ځان له خاندان جوړ شوی دی. د دې وجې نه بني اسرائیل چې دا 12 قبیلې وي او دا اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب و. نو د دې وجې نه دوی ته څه ویلی کېږي؟ بني اسرائیل، د اسرائیل اولاد، یعنی د یعقوب علیه السلام اولاد. نو یوسف علیه السلام زه په خوب کې اینم چې 11 ستوري دي او نور دی او سپوږمۍ ده او ما ته سجده کوي. یعقوب علیه السلام پوه شو چې دا 11 ستوري د ده وروڼه دي او دا نور سپوږمۍ مور او پلار دي چې ده ته سجده کوي. مطلب دا دی الله به تبارک وتعالی به د ده نه ډېر لوی انسان جوړوي. قال رأیتم انم دوی لرا لی ساجدین چې ما ته دي سجده کوونکي. قال او فرمایل یعقوب علیه السلام یا بنیا ای بچوړیا لا تقصص مبیانوا رؤیاکا خوفل علی اخوتکا رونو خپلو ته. یو دا چې خوب دا هر چاته بیانول نه دي پکار. دویم دا چې خوب څه حقیقت لري. نو ګوره خوبونه چې دي دا په 3 قسمه دي.
یو قسم خوب خو هغه دی چې سړی د ورځې څه سوچونه کوي خو چې وده شي جو هغه بیا په خوب کینی ښکاري سړی دی ټوله ځې ښکاري په سوچ کوي چې وده شي جو ښکار به کوي په غرونو کې به روانې نو دغې خوب له څه اعتبار نشته او نه د دغې څه تعبیر وي دویم قسم خوب چې دی هغه شیطاني وسوسې وي د شیطان د طرف نه انسان ته کله خوشحالي راځي او کله یری راځي په خوب کې دغې خوب لم څه اعتبار نشته دی دریم قسم خوب چې دی دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه وي او داسې خوب ته د نبوت 40مه عیسه ویلې شوې ده یو خو د پیغمبرانو خوب دی هغه خو وحی وي خو چې انسان څومره نیکعمله وي نو دومره د ده خوب رښتینی هم وي او چې څومره سړی په فسق او فجور او ګناهونو کې اخته وي نو دومره د هغه خوب له اعتبار هم نه وي نو چې کله د انسان ته خوب درته ووي نو اول به د هغه نه دا تپوس وکړي چې هلکه دا خبرې خو به دې چېرته د ورځې په زړه کې نه وي دویم دا دی د هغه د کار تپوس به وکړي چې ته کار روزګار څه کوې شوق د څه شي لري نو که د هغې سره د هغې تعلق ونه پوه شي چې د دې خوب څه تعبیر نشته دی نو یو قسم خوب هغه دی چې هغه د الله د طرف نه وي دا اکثر نیکان خلک کله کله د کافر او د فاسق فاجر خوب هم رښتینی شي خو اکثر خوبونه د نیکانو خلکو رښتینی خوبونه وي نو چې کله د خوب ولیدو دا به هر انسان ته نه بیانای ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې یو انسان خوب ویني د دا خوب معلق ځوړند وي چې کله د دې تعبیر ایستلی شي نو دا خوب هغه شانتې واقع شي وجه دا د تقدیر په دوه قسمه دی یو تقدیر مبرم دی یو معلق دی یو خو هغه تقدیر دی چې پای کې بدلون نه راځي دویم قسم تقدیر هغه دی چې کې بدلون راځي الله تبارک وتعالی داسې لیکلي کو د انسان دا کار وکړو نو زه به داسې وکړمه لکه په دعا سره د انسان تقدیر بدلېږي که نه دې نه هغه معلق تقدیر مراد دی الله تبارک وتعالی په ازل کې دا لیکلي کو د انسان دعا وغوښته خو زه به دا کار وله وکړم کو وایي نه غوښته نو نه یې کوم ورله نو دې نه تقدیر معلق مراد دی نو چې کله انسان دا خوب بیان کړی شي او د دې تعبیر وځي نو دا هم هغه شانتې واقع کېږي دا هغه شانتې واقع کېږي د دې وجې نه حدیث مبارک کې منع راغلی دی چې خوب به هر چاته نه بیانوي خوب به هغه انسان ته بیانوي چې هغه پوه وي عالم وي دویم دا دی چې ستا خیرخوا وي ستا بدخوا نه وي ځکه که انسان ستا بدخوا دی او تا ورته خوب بیان خو ډایرک غلط تعبیر به وباسي که نه نو بیا به هغه شانتې واقع کېږي نو خیرخوا ته او عالم ته او پوه انسان ته به خپل خوب بیانوي چې ما داسې خوب لیدلی دی نو یعقوب علیه السلام هم یوسف علیه السلام ته فرمایي وایي دا خوب خپل ورونو ته مه وایه ځکه یعقوب علیه السلام د مخکې نه پوهېدو چې دا ورونه ورسره حسد لري وقال او فرمایل یعقوب علیه السلام یا بنیا ای بچوړیا لا تقصص مبیانوا رؤیاکا خوف علی اخوتکا پرونو خپلو باندې فیکیدو لکا ندیب تدبیر اکستا خلاف قیدن په تدبیر کولو سرا ان شیطان ایکنن شیطان چې دی للانسانی د پاره د انسان عدو مبین دشمن دی ښکارا نو یوسف علیه السلام خوب په وړوکوالي ولیدو او د هغې تعبیر بیا کله ښکاره شو چې کله یوسف علیه السلام 40 کالو ته ورسېد الله ورته پیغمبري ورکړه نو دا لازمه نه ده چې ته نن خوب وینې او سهار له دې د هغې ته څه ښکاره شي نتیجه ښکاره شي کله دغه تعبیر ډېره موده پس ښکاره کېږي وکذالک او دغه رنګې یجتبیکا غوره کړی دی تا لره ربکا ربستا وکذالک او دغه رنګې یجتبیکا غوره کوي تا لره ربکا ربستا ویعلمک او وبښي تا ته من تأویل الاحادیث د تعبیر د خوبونو نه ویتم او پوره بکي علیک پتا باندې نعمته نعمت فل ویتم پوره بکي نعمته نعمت فل علیک پتا باندې
وعلى آل یعقوب سرنګ چې پوره کړو په آل د یعقوب علیه السلام ويتم پورا بکړي نعمت او نعمت فل عليك پتا باندې وعلى آل یعقوب او په آل د یعقوب علیه السلام باندې کما اتمها لك سرنګ چې پورا کړو دا علی ابویک استا په مشرانو باندې من قبل مخکره دینا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی ان ربک یقینا ربستا علیم فود حکیم حکمت والده لقد كان في يوسف او په تحقیق سرشته په واقع د یوسف علیه السلام کې و اخوتی او درونو داغه کې آیت النخیل للسائلین د پاره د تپوس کوونکو د یوسف علیه السلام او داغه درونو په واقع کې ډېر نخې د عبرت موجود دي لوی نخه خو پکې دا ده چې الله تبارک وتعالی چاته ذلت ورکی کنه نو څوک ورته ذلت نشي ورکولی او چاله چې الله ذلت ورکی کنه نو هغه ته څوک عزت نشي ورکولی مقصد دا دی کو ټول دنیا ستا خلاف راټول شي خو چې الله تبارک وتعالی ستا عزت مقرر کړي او ستا مرتبه مقرر کړي ستا په مرتبه کې څوک نقصان نشي راوستی د یوسف علیه السلام خلاف ټول رونه راټول شو خو چې یوسف علیه السلام له الله کوم عزت ورکو هغه ورلا ورکو او په دې کې تسلی د نبی علیه السلام لره هم چې پاک پیغمبر خفکیږه ما څنګه چې د یوسف علیه السلام خلاف ډیر تدبیرونه شوي خو الله کامیاب یوسف علیه السلام کو مخالفین کمزوري او ناکام شو د کرنګ کو ټول کفار ستا خلاف راټول شوي دي ستا اس نشي کولی الله به تا ته کامیابی درکوي او ستا مخالفین به ناکامه کوي اذ قالوا هر کله چې ویل دوی لیوسف خامخا یوسف چې دی و اخوه او ورور ددو یعنی بنیامین احب دا ډیر محبوب دی الی ابینا پلار زمونږ ته ونحن غصبا او مونږ یو جماعت یو مونږ ډیر کسان یو لږ ځوانان یو بیا هم زمونږ پلار د دې دواړو سره مینه کوي ان ابانا یقینا پلار زمونږ لفی ضلال خامخا په خطای مبین ښکاره کې دی ضلال نه ګمراهي نه ده مرادو ځکه چې یعقوب علیه السلام خو سو پیغمبرو نو پیغمبر ته ګمراه ویل دا خو کفر دی نو دوی کو پلار ته بیا ګمراه ویل خو دوی په کافر کېدل کنه خو دوی کافر نو مسلمانان وو خو کفار نو د زلال نه مراد څه شی و سادگی ساده سره دی د دوه ماشومان سره مینه کوي مونږ لست نروغ جماعت یو مونږ سره مینه نه کوي ان ابانا کنا پلار زمونږه لفی ضلال خامخا په خطای مبین ښکارا کې دی او قتلوا یوسف قتل ک یوسف او اطرحوه یا اغرزوی دلرا ارزن یو ازمکتا یخلو لکم نخالی بشتاسو تا وجه ابیکم مخد پلارستاسو وتکونو او شیبتاسو من بعدی ورست ردینا قوما صالحین قوم نیکا دا یوسف علیه السلام به د مخې نه لر کو خیر د وروسته به توبه وباسو کنه وروسته به څه وباسو توبه وباسو دا د وروڼو یو بل کې مشوره وکړه د وروڼو یو بل کې مشوره وکړه زمونږ پلار د یوسف علیه السلام د بنیامین سره مینه کوي او مونږ سره نه کوي خو د دې علاج دا دی چې دا یوسف په د مخې نه لرې کو نو چې دی خو د مخې نه لرې کو وروسته به توبه وباسو بیا به نیک عملونه کوو اقتلوا قتل کا یوسف او اطرحو یا اغرزوی دلرا ارزن یویز مکتا یخلو لکم خالی بشی تاستا وجه ابیکم مخد پلارستاسو وتکونو شیبتاسو من بعدی ورست ردینا قوما صالحین قوم نیکان قال قائل منهم نؤوی یووین کی دا دوینا ویوین کی د دینا اکثر مفسرین وی د دینا مراد یهودا مشرور دی مشرور چې داغه په زړه کې لږ رحم وو قال قائل نؤوی یوین کی منهم د دوینا لا تقتلوا یوسف موجن یوسف اول خو دوی منع کړو یوسف موجن خو دوی وی نه مونږ باغه وجنو مونږ لرکو بل لار مونږ سره نشته دی نو هغه چې خامخا دا کار کوي کنه نو وجنه یما او په یو کوی کې ورتاو کوي خبره بخلاص شي
یا به مار لړم وچیچي نو ستاسو لاسونه به د ده په وینو باندې سره نه شي یا به په اوبو کې غرق شي یا به یو قافلې والا راشي پورته به یې کړي نو څه د مرګ کوئ په خپله باندې والقوه ورزوی دلرا فی غیابت الجب پتاک د کوی کی یلتقطه اوچت پکی دلرا بعض السیارتی بعض مسافر ان کنتم فاعلین کچری تاسو کون کی د دې کارو قالو اول بس مشوره رااله چې یوسف علیه السلام د مخې نه لرکو نو پلار ترالو قالو اول دوی یا ابانا اے پلار زمونگا مالکا سشوی تعالی لا تأمنا چې ته اعتبار نکوي په مونږ باندې علی یوسف په بارد یوسف علیه السلام کی و انا له او یقینا مونږ ددو لناسحون خامخا خیر خوایو ارسله اولی گدلرا معنا زمونږ سرا غدن سبا یرتع میوی بوخری ویلعب اولوبی بوکی وَإِنَّا لَهُ او یقینا مونږه د دو لحافظون خامخا حفاظت کوونکیو مونږ سیل لزو چکر لزو نوې دا یوسف علیه السلام زمونږ سره پرېږده و دی به لبې وکړي ځان له او میوې به وخوري قال او فرمال یعقوب علیه السلام انی یقینا زه چې ما لیحزنني غمجنۍ ما لره ان تذهبوا به چې تاسو بوځئ د لره واخاف زه یریږم ان یاکله الذئب چې وبخوري د لره لیوه شرمخ پی درنه وخوري وانتم او تاسو به عنه د دنه غافلون ناخبره یئ دا خبره یعقوب علیه السلام ولې وکړه چې شرمخ پی درنه وخوري یا خو دا ځکه وکړه چې په کنعان کې شرمخان زیاتو هلته شرمخان زیاتو نو یعقوب علیه السلام وفرمایلو چې دی به درنه شرمخ وخوري ځکه دی ماشوم دی ځان به بچ نه کړي تاسو خو به وتښتئ نو دی ځان سره مه بیایئ او بعضې مفسرینو لیکلي دي وایي نه دا یعقوب علیه السلام دا خبره ځکه وکړه چې یعقوب علیه السلام د دغې نه څه ورځې مخکې خوب ولیدو خوب اینې چې یعقوب یوسف علیه السلام په یو میدان کې ولاړ دی او یوله شرمخان دی هغه په حمله کوي په یوسف علیه السلام باندې یوله شرمخان په حمله کوي لږ شرمخان په یوسف علیه السلام باندې حمله کوي خو په دې کې چې کوم غټ شرمخ دی نو هغه دا نور شرمخان لرکۍ د ده نه دا نښه شرمخان په حمله کوي او په دې لسو کې یو شرمخ داسې دی چې دی ترې نه بچ کوي او بیا وی دا یوسف علیه السلام په ځمکه کې پناه شي ډوب شي دا خوب یعقوب علیه السلام لیدلی نو یا د خوب د وجې نه دا خبره وکړه چې زه یریږم شرمخ پی درنه وخوري او یا دا خبره ځکه وکړه چې په کنعان په ځمکه کې څه شرمخان زیاتو قالوا اویل دوی لئن اکله الذئب کوچرې وخوړه د لره شرمخ ونحن غصبة او مونږه یوه ډله یو انا یقینا مونږه اذن په دغې وخت کې لخاسرون خامخا تاوانیان به یو مونږ روغ جماعت یو لس کسان یو دی به زمونږ نه شرمخ څنګه ماتئ فلما ذهبوا به نو به هر حال یعقوب علیه السلام په دې باندې مجبور کړو چې یوسف علیه السلام ورسره پرېږدي یوسف علیه السلام دوی د ځان سره روان کو او دلته کې بیا فلما ذهبوا نه مخکې څه عبارت محذوف دی څه معنا چې ای فعلوا به ما فعلوا من ضربه وشتمه دوی چې د یوسف علیه السلام سره په لاره باندې څه کول هغه یې ورسره وکړو مفسرینو لیکلي دي وی یعقوب علیه السلام د دوی سره بار ته ووت چې دوی تلو ولاړو ورته د شانه یې ورته کتل نو دا یوسف علیه السلام به کله یو ورور په اوږه اخیستو کله به بل ورور په اوږه اخیستو ځمکې له یې نه ورکو خو چې کله د یعقوب علیه السلام نه پناه شو که نه نو یوسف علیه السلام یې ځمکې ته راتاو کړو ښکته ځمکې ته راویښ وی په خپله ځه نو تفسیر قرطبي لیکي و یوسف علیه السلام په لاره باندې روان و ستړی شو نو دی به کله یو ورور لته کله بل ورور ته چې ما اوچت کا نو دوی به یو بل ته ټېل وخو او دا خبره به ورته کوله چې هغه نور او سپوږمۍ او هغه یولس ستوري کوم ځای دی هغه دې راشي که نه تا دې ستا امداد دې وکړي د دې ځای نه مفسرینو لیکلي وي دارونه په دې خوب باندې خبر شوي وو د ده په دې خوب باندې دوی خبر شوي نو ځکه ته دا خبره کوله وی هغه یولس ستوري کوم ځای دي او هغه نوره سپوږمۍ کوم ځای ده راشه که نه ستا دې امداد اوس وکړي تا دې بوځي که نه
یوسف علیه السلام په لاره باندې ستړی شوی نه شو تللی خو دوی به د لاس نه راکاږه خو اوچته وي نه حتی در دې پورې چې ځنګل ته یې ورسو نو چې کله ځنګل ته ورسو نو فلما ذهبوا پس هر کله چې بوستو دوی به ده لره چې دی بوستو واجمعوا او راجم شو ان یجعلوه چې وګرځي د لره فی غیابت الجب پتاک د کوی کې پتاخچه د کوی کې دی وګرځي نو واوحینا فلما ذهبوا فسهر کله چې دوی راجم فلما ذهبوا هر کله چې بوستو به دلرا واجمعوا او راجم شو ان يجعلوه چې وګرځي دلرا فی غیابت الجب پتاخچه د کوی کې نو چې کله دې کوی ته ورتاو نو یوسف علیه السلام چې کوی ته زوړن کو نو یوسف علیه السلام د کوی هغه کوم غاړه چې دغه په لاس باندې کلکه ونیوله کلکه نیولې دوی له لاس کولاول خو هغه لاسونه کلک کړیو نو دوی هغه راوخی جو کمیسي ته ویستو او یو رسۍ وه په هغې پورې وتړو او کوی ته ښکته زوړند کو نو چې زوړند کو نو هغه رسۍ پسې چې نیمې ته ورسېده رسۍ پسې کټ کړه ښکته یې ورته وکړو نو فلما واوحینا وحی وکړه مونږه الیه یوسف علیه السلام ته لتنبئنهم چې خامخا ته به خبر کړي دوی لره بامرهم په کار د دوی باندې هذا چې دا دی وهم لا یشعرون او دوی ونه خبره دا کومه وحی وکړه په دغه ټایم کې خو یوسف علیه السلام ماشوم دی او پیغمبر ته وحی میلاویږي په 40 کال باندې نو دی وحی نه مراد الهام دی لکه څرنګه چې الله تبارک وتعالی د موسی علیه السلام مور ته کړی و په زړه کې ورته دا خبره ورواچوله چې دا موسی په صندوق کې بند کا او په دریاب کې ورته وکړه نو موسی علیه السلام مور خو پیغمبره نه وه که نه دې ته الهام ویلی شي الله تبارک وتعالی نیکانو خلکو ته په زړه کې یو خبره ورواچي نو الله تبارک وتعالی دته په زړه کې دا خبره ورواچوله چې مخه پکېږه یو وخت را روان دی دوی به ته په هر څه په دې باندې خبر کې وجاءوا او دوی رالو اباهم پلار فلتا عشاء ماسختن یبکون جړلی د دروغ جړای کولا قالوا اول دوی یا ابانا ای پلار زمونږه ان ذهبنا یقینا مونږه لاړو نستبقو منډي مو وخلی وترکنا فریخود مونږه یوسف عند متاعنا په خوا د سامان خپل کې پلار مونږ چې لاړو هلته کې خو د منډو مقابله کوله نو یوسف خو خپل سامان ته کېنولی ځکه چې دی ماشوم و نو فاکله الذئب وخوړو هغه لره شرمخو لې وخوړو ځکه چې پلار چې دوی ته دا خبره ورته وکړه که نه زه یېرېږم چې دی به د شرمخان مات کي نو دوی خبره زړه ته واچوله چې زه چل خو دې راته وخو موږ هم دغه خبره کو چې دی شرمخ مات کړی دی وما انت اونیتو بمؤمن یقین کونکے لنا پا مونگ باندی ولو کننا صادقین اگر کمونگ یورشتینی وجاؤ راتلے وکڑو علا قمیسه پا قمیس داغ باندی بدمن کذب پوین دروغ جنا چکنے دا یوسف علیہ السلام نے قمیس سویستو نو چیلے علال کو او دا آغی چیلی پوینو باندی آغی قمیس سور کو سوری کو او ویراوړو ته په موږ باندې یقین نه کوي خدا کمیس ته وګوره د وینو سور دی نو چې یعقوب علیه السلام هغه کمیس ولیده که نه نو په ژړا شو وی څومره وخیار شرمه خو چې زما د زوی نه روغ کمیس ایستلی دی څومره وخیار شرمه خو چې د زما د زوی نه کمیس روغ ایستلی هغه شلولی هم نه دی او په وینو باندې سور کړی دی زه چې کله انسان دوکه کوي او چل کوي که نه د ده نه پکې خامخا داسې یو نکته پاتې کېږي چې په هغې سره د ده د دوکه او پراټ ښکاره شي نو دوی کمیس په وینو سور کړو خو دې ته یې ونه کتل چې دا خو مونږ روغ کمیس اخیستی و خو نه شلو نو وجاؤ راتلې وکړو علا قمیسی په قمیس داغه باندې بدمن کذب په وینه دروغجنه قال او فرمال یعقوب علیه السلام بل سولت لکم بلکې ښایسته کړی دی تاسو ته انفسکم نفسونو ستاسو امرا یو کار بس دا خو درته نفس یو کار ښایسته کړی دی چې تاسو هغه وکړو فصبر جمیل پس کار زما صبر ښایسته دی کار زما څه دی صبر خیسته دی صبر خیسته څه ته ویلی شي صبر جمیل هغه دی چې په هغې کې شکوه نه وي مخلوق ته
مخلوق ته پکې ګیلي شکوي نه وي، دې ته صبر جمیل ویلی شي. نو فصبر جمیل، کار زما صبر ښایسته دی. والله المستعان، او خاص الله تبارک وتعالی نه مدد غوښتلی کیږي. علی ما په هغې څه باندې تصفون چې تاسو یې بیانوئ. وجاءت سیارة، راله قافله. فارسلوا فسویلگو واردهم، اوبر اولون کے خپل. فادلا دلوا، ناغ زولند کڑا بوکا خپلا، بوکا خپل زولند کڑا. دیو اوبو په دغه طرف باندې یو قافله تیریدله د شام نه بل خواته. نو په دغه طرف باندې یو قافله تیریدله، نه هغې یو تن ته وی دلته ته لاړ شي چېرته کوې وګوره چې اوبه ترې نه راوړي. دغه کس چې لاړو د ده نوم مفسرینو لیکلی مالک ابن دعبیریه و. مالک ابن دعبیریه د ده نوم و. دی چې لاړو دې کوهي ته یې بوکه ورښکته کړه، کوهی ولیدو. نو چې بوکه یې راخیجوله نو د اوبو په ځای باندې په بوکه پورې یو ښایسته ماشوم انښتی دی، یو ډېر ښایسته ماشوم پورې انښتی دی. نو ده چغې کړې وي یا بشرا هذا غلام، وا زیری دا خو هلک دی. او هلک څنګه دی چې ډېر زیات ښایسته دی. ځکه نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي وي د معراج په شپه باندې چې زه بر اسمانونو ته لاړم، زما د یوسف علیه الصلاة وسلام سره ملاقات وشو. وی د ټولې دنیا نیم حسن چې دی دا الله تبارک وتعالی یوسف علیه الصلاة وسلام ته ورکړی، او دا نیم حسن یې په دې دنیا کې تقسیم کړی دی. نو په دې دنیا کې چې ښایسته نه ښایسته انسانان دي که نه، دا هغه نیم حسن دی. د دې ټول مخلوق باندې تقسیم شوی هغه نیم حسن، او هغه نیم ټول حسن الله چاله ورکړی و؟ یوسف علیه الصلاة وسلام له ورکړی و. نو وجاءت سیارة، راله قافله. فارسلوا، نو فسویلګو واردهم، اوبه راوړونکي خپل. فادلا دلوا، نو پس وړاندې کړه بوکه خپله. قالا، نو وویل دو یا بشرا هی زیری دی. هذا غلام، دا خو دی هلکو، دا خو دی هلکو. واسروه، او پټې کو دلره بضاعه، په سامان د تجارت کې پټې کو، ځکه وی چې نور قافلې والا نه پکې حصه ونه غواړي. زه به یې ځان له په څه کې خرڅ کړم؟ مصر ته چې لاړ شم هلته به یې ځان له خرڅ کړم. واسروه، پټې کو هغې لره بضاعه، په سامان د تجارت کې. والله الله تبارک وتعالی علیم پوه بما پایسه باندې، والله الله تبارک وتعالی علیم پوه دی بما پایسه باندې یعملون چې دوی عمل کوي. وشروه، نو خرڅ کو هغه لره بثمن بخس، په قیمت لږ سره، په قیمت لږ سره. چا خرڅ کو؟ نو شروه کې دا هو ضمیر د یوسف علیه الصلاة وسلام ورونو ته راجع دی. چې کله دوی کوهي ته یوسف علیه الصلاة وسلام ورته وکړه که نه، نو هر سحر به دوی تلو، هلته به یې تماشه کوله چې یاره څه یې وشو، په کوهي کې شته دی او که نه چا بوستی دی، مړ دی او که ژوندی دی. کله کله به یې تماشې له روزانه سحر تلو. نو دوی چې ورلو وی کتل چې یوسف علیه الصلاة وسلام قافلې والو رانیولی دی او راغستی دی. نو دوی ورته وویل وی دا خو زمونږ غلام دی، دا خو زمونږ نه تښتېدلی او دا زمونږ نه پټ شوی دی، دا خو تاسو نیولی دی. مونږ وایو چې زمونږ نه ورک شوی دی، دا تاسو نیولی دی. قافلې والا ویرېدل چې اوس به راباندې د غلا الزام ولګوي که نه. نو دوی ورته وی خیر دی دی تښتي را تښتي، کو تاسو یې اخلی مونږ به یې در باندې درخرڅ کو، مونږ به یې در باندې درخرڅ کو، کو تاسو یې اخلی. نو قافلې والو وی صحیح ده، په مونږ باندې را خرڅ کوئ. نو وشروه بثمن بخس دراهم معدوده، په یو څو دراهمو باندې دله خرڅ کو. معدوده هغې دراهمو ته ویلی شي چې د 40 نه کمې، ځکه د عربو دا عادت و چې پیسې به ډېرې وي که نه، دراهم او دنانیر به ډېرو، نو هغه به هغوی په وزن باندې بیا اخیستل او خرڅول به او چې لږ به و نو په شمېر باندې. نو د 40 نه به چې زیات و نو هغه به یې وزن کول، او چې د 40 پورې و نو هغه به یې څه کول؟ شمېرل. نو دلته الله فرمایي په یو شمېرلو شوو دراهمو یې خرڅ کړو. نو معلومېږي دا چې د 40 نه څه کم و. مفسرینو لیکلي وي په 40 درهم یې خرڅ کړو،
په څو درهمه په 40 درهمه او دوه د لس تنه او دوه درهمه دې رونو واغستلو نو وشروه خرڅ کو یوسف علیه السلام لرا بثمن بخس په قیمت لک باندې دراهم معدوده چې دراهم د شمیرو وکانو دی په د کې من الزاهدین درې بیرغبتیا کوونکو نه ځکه د دوی مقصد خو سو پیسې مقصد نه د دوی مقصد خو د یوسف علیه السلام د مخ نه پناه کول او هغه ورته حاصل شو وقال الذين ويخايكس اشتراه چې واغست دلرا من مصر په مصر کې قافله لاړه مصر ته ورسېدله چې مصر ته ورسېدل یوسف علیه السلام د مصر منډای ته بوستو په هغه زمانہ کې په منډایانو کې داوینځي غلامان خرڅېدل یوسف علیه السلام منډای ته بوستو د خرڅ لپاره چې الته بوستو خلکو ولیدو نو الله تبارک وتعالى خو دل ډیر حسن ور کړو نو هر سړی وی چې دا ز اخلب د خلکو په یورش ولګیدو رش په ولګیدو بس قافلی والو په بولی شروع کړه چې څوک په زیات قیمت اخلي مونږ به په هغه باندې خرڅو په دې دوران کې د مصر چې کوم وزیری خزانه چې هغه راغی هغه چې یوسف علیه السلام ته وکتل نو دی خوښ شو د هغه نوم قطفیر هغه وی دی زه اخلم قیمت یې څومره ورکو یوسف علیه السلام د وزن برابر سره زر د یوسف علیه السلام د وزن برابر ریخمی کپړې او داسې ورسره نور سامانو په دومره ډیر قیمت باندې یوسف علیه السلام واغستو وقال الذي ويخايكس اشتراه چې واغستو دلرا من مصر په مصر کې لامراته خزي خپلتا او د دغه زمانه بادشاہ چې داغه نوم ریان او بیا د یوسف علیه السلام په زمانه کې بیا مسلمان هم شو بیا وفات هم شو ریان دغه زمانه بادشاہ خدا د وزیر خزانه هغه واغستو لامراته خزي خپلتا وی اکرمی خيستا کا مسوا او ټیکانه ددو عسى نزدیدا عین فعنا چې پیدا برا کې مونږ او نتخذو یا بونی سدلرا ولدان په بچی سره ذکر د اولاد نو یا بتینه بچی جوړ کو درې تنه وډیر قافیه شناسو دا ډیر پیجندون کو یو دا وزیر د مصر د چې یوسف علیه السلام ته وکتل دی پوه شو چې داسې معمولي ماشومو نه دی نو ښځې ته وي د ده ډېر خیال وساته ګورئ غلام به ترې نه جوړی دی به موږ ته ډېره زیاته پیده راکړي دی وپېژند د یوسف علیه السلام دویم د کوم پیغمبر غالبا د شعیب علیه السلام لور د شعیب علیه السلام لور چې موسی علیه السلام هغې له څاروي اوبه کړه که نه نو هغې پلار ته وي یا ابت استاجره ای پلاره زما دی په څه باندې ونیسه ځان سره په مزدورۍ باندې ونیسه ځکه دی امانتدار هم دی او طاقتور هم دی هغې م هغه وپېژنده چې دا سړی ډېر د کمال سړی دی هم قافیه شناس وه او دریم ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې په خپل ژوندانه باندې عمر رضی الله تعالی خلیفه مقرر کړی و عمر رضی الله عنه مقرر کړو خلیفہ هغه په دې ډیر پوهیدو چې زمانه پس د خلافت لایق څوک دی عمر رضی الله تعالی عنہ نو دم دا یوسف علیه السلام او پیجندو وکذالک او دارنګ مکننا زیور کومنګا یوسف علیه السلام ته فی الارض پزمکه کی ولنعلمه د پارا چې او خیدتا من تاویل الاحاديث تعبیر د خوبونو والله تبارک وتعالى غالب زور ور دی علی امری پکار فل باندې ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نفویږي ولما بلغ هر کله چې ورسېدو اشده ځوانه خپلتا اتینا او نو ورکړه موږ حکما پیغمبری و علما او فوا وکذالک او دارنګي نجزی المحسنین بدل ورکو مونږ نیکی کوونکو ته چې کله سلوخت کال تورس الله تبارک وتعالى ورته نبوت ورکو
وراودته التي نو چل وکړو مطالبه وکړه د دنه التي خزي هو چې دی فی بیتها پکور دغه کېو عن نفسي په باره د نفس د کې وعلقت الابواب او بند کړي دروازې وقالت ویل دی هیت لک راشه ماتا قال او فرمال یوسف علیہ السلام معاذ الله پناه غواړم په الله سره ان ربي یقینا رب زما چې دی احسن خیسته کړي دا مسوایا ټکانه زما مالک زما له دومره خیال ساتلې دومره خیسته ځای را کړی زه به څه کوم د هغه د کور کې به خیانت کومه زه به د هغه د کور والو سره خیانت کومه زه داسې نشم کولی انکار وکړو یوسف علیه السلام انه یقینا شان دا دی لا یفلح الظالمون نه کامیابیږي ظالمان داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.